ډیرو محترمو مسلمانانو، دغه درې ټکي وظیفه ده: حسبي ربي مربي. دا درې ټکي تل وایه، ان شاء الله هیڅ مشکل به ونه لري. ټول مشکلات به د الله جل شانه ختم کړي، ټول افتونه به د الله تعالی ختم کړي، ټول خوشحالۍ به راته الله جل شانه درکړي. الله تعالی په خپله فرمایي چې زه تکلیفونو لرې کولو والا رب یم، زه حاجت روا رب یم، زه مشکل کشا رب یم. هر انسان حاجت لرې کولو والا رب څوک دی؟ صرف الله جل شانه دی. نو که غواړئ الله جل شانه به هم د دې وظیفې سره تمام مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي. صرف درې ټکي وظیفه د محترمو. تاسو په دې باندې تجربې مه کوئ، بلکې د زړه په یقین باندې وکئ ان شاء الله چې ګرنټي به الله جل شانه تاسو ته دا حاجت پوره کوي. ځکه الله تعالی په خپله فرمایي چې دا درې ټکي ډېر زیات بهترین ټکي دي، او دا د الله تعالی نه د غوښتلو یو بهترینه ذریعه ده. نو محترمو دا وظیفه ان شاء الله شروع کئ. زه راته وایم، طریقه راته ښایم، ان شاء الله تاسو به هیڅ مشکل په ژوند کې ونه لرئ. ټول مشکلات هم الله جل شانه ختم کی. ټول روا حاجتونه یعنی جایز حاجتونه چې کم دي هغه به الله تعالی ستاسو پوره کړي دي وظیفې سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو او محترم قابل قدر مسلمانان رونو خویاندو، تاسو به ان شاء الله روغ جوړ یئ. څنګه چې زما غږ اورئ او اواز اورئ، الله تعالی مو دغه رنګې خوشحاله همیشه لره. الله تعالی مو د هر قسم بیمارو مصیبتونو نه وساته، او الله تعالی د ټولو مسافرو تمام مشکلات ختم کړي. هغه مسافر چې زمونږ د ملک سرمایه ده، زمونږ د زندګو هغه تړل شوی هغوی سره محبتونه دي، الله تعالی دې د هغوی حامی او ناصر مددگار شي. مسافر خو به تاسو هم لرئ په کور کې، د چا به خاون مسافري، د چا به ورور مسافري، د چا به زوی مسافري، د چا به نور رشته دار مسافري. لہذا مسافرو دپاره هم دا وظیفه کوئ او مسافرو ته ډېرې دعاګانې کوئ. محترمو، نن چې زمونږ دا کومه وظیفه ده که نه، نو که تاسو خیال کړئ مولانا بجلیګر رحمت الله علیه، الله دې غنیق رحمت کی، الله تعالی د هغه په قبر کروڑونو او اربونو اربها رحمتونه را سره د ټولو مسلمانانو وورئ، هغوی به دا وظیفه ډیره زیاته ښودله. لہذا دې وظیفه کې به داسې یو څیز پروت دي، ځکه هغوی بار بار وی چې کله هم درته مشکل پیش شي او دا مشکل نه ختمیږي، ستاسو سردردی جوړ شوی وي، په زړه او په دماغ هم بوج وي، نو محترمو بیا دا وظیفه تاسو شروع کئ. نو الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي او مشکلات په مو سره الله تعالی ختم کړي. خو دا خبره کې ذهن کې واچوئ چې ګورئ بل چا نه څه غواړئ مه، صرف رب نه غواړئ. رب په غوښتلو خوشحالیږي، په نه غوښتلو باندې خفه کیږي. او الله تعالی هر انسان حاجت پوره کوي، خو چې انسان هم د الله تعالی تابعداري وکړي. نو تاسو موږ ته پکار دی چې د الله تعالی تابعداري شروع کړو. رمضان المبارک هم شروع دی، نو دا وظیفه تر هغې پورې جاري وساتئ تر څو پورې چې مشکلات ختم شوي نه وي. دا به ستاسو څو کاره ته کوئ محترم مسلمانانو، نو دا به تاسو ګوره چې یو جد ته په لاره کې پیښ شي، په لاره کې ته یو مشکل پیښ شي، نو محترمو د هغې ځای نه به شروع کوئ چې حسبي ربي مربي، او د هغې خپل مقصد پوره کېدو پورې به کوئ. او که تاسو وایئ چې الله تعالی زمونږ یو حاجت دی او هغه پوره کړي، نو محترمو د هغې دپاره تاسو 314 پیرې ویلی شئ روزانه. مازدیګر مونځ نه پسې کوئ، که ماسخوتن یې کوئ، که د شپې کوئ، که د ورځې کوئ، 314 پیرې کوئ. دا 314 پیرې تعداد اکثر تاسو به اورېدلي، هر سړی وایي چې 314 پیرې. نو محترمو دا یو برکتي تعداد دی، یو برکتي دا تعداد دی، یعنی دا هنسي برکت والی دی، ځکه چې اصحاب بدر چې وو هغه هم 314 وو. جالوت په مقابله د طالوت په مقابله د جالوت کې، نو هغه هم 314 علما ذکر کوي. نو دا یو بهترین
هغه تعداد دی دې کې الله تعالی برکت ایږدلی دی. او دې سره محترمو تاسو روزانه ورسره درود ابراهیمي هم وایئ. خو تاسو وایئ چې زمونږه غریبي او غربت ختم شي او الله تعالی داسې ځای نه پیسې راولي چې وهم او ګمان کې هم نه نو درود شریف ورسره ډېر وایئ او درود ابراهیمي. که رشته غواړئ نو ورسره درود ابراهیمي وایئ مخکې وروسته. که وایئ چې مشکل ختم شي، که وایئ چې په هغه سخته ورځ باندې یعنې د قیامت په ورځ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې ولاړي، نو محترمو چې د هغه سره ولاړې نو پوه شه چې تکلیفونه به هم نه وي، راحت به وي. نو درود شریف ډېر زیات وایئ، په کثرت سره وایئ. ها الله تعالی مو د دې وظیفې سره حاجتونه پوره کړه، مشکلات دې وسله الله تعالی ستاسو ختم کړي، ستاسو دې ورسره الله جل شانه جایز خواهشات پوره کړي. انشاءالله پوره کېږي به ضرور، ځکه رب زمونږ دی، موږ د ربي چې موږ څه غواړو الله جل شانه بیا راکوي، ضرور بیا راکوي. ها انشاءالله ټینشن مه کوئ، خفګانونه مه کوئ او وظیفې جاري ساتئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته، الله تعالی یې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.